جیم سولیکو جیم وس په جیم دا جیم چې تاسو د دې اظهار وکړو او دا تاسو بیان کو تاسو ووي نو په دې کې تاسو حرکات هم ولګول جیم د لاندې زیر بیا په یا لپاسې سکون بیا په میم لپاسه باندې څه سکون چې تاسو جیم ووي د دې نه څه جوړ شو حرف جوړ شو څه جوړ شو حرف جوړ شو څه دې جوړ شو جی نو دویم معنا د هجا دا ده چې د حرکاتو سکناتو په ذریعه د حرفونو اظهار کول ټیک شو جی دا د حروف جدا او د هجا ما جدا تاسو ته تحقیق وکړو وس راشه د دې پوره جملې ترجمه څه شوه حروف هجا د دې پوره جملې ترجمه څه شوه نو هغه دا شوه د الف نه واخله تر یا پورې هغه حرفونه چې د هغې نه الفاظ جوړیږي وایي جي د هغې نه الفاظ جوړیږي د الف نه د یا پورې هغه حرفونه چې د هغې نه څه جوړیږي الفاظ جوړیږي لکه ګورئ جي زما د خوږ پیغمبر نوم صلی الله علیه وسلم نوم دی لفظي محمد لفظي محمد وس په دې محمد کې حرفونه دي میم حرف دی ح حرف دی میم حرف دی دال حرف دی وس دا څلور واړه حروف یو ځای که د دې نه به جوړ شي څه شی محمدو ټیک ټاک پوه شوی په خبره باندې دې نه جوړیږي محمد څه جوړ شو محمد نو ګوره د حروف هجا د پوره جملې ترجمه دا شوه د الف نه واله تر یا پورې هغه حرفونه چې د هغې نه الفاظ جوړیږي مثلا په محمد کې وګورئ میم ح میم دال د دې څلورو حرفونه یو لفظ جوړ شوی دی چې هغه څه شی دی محمد صلی الله تعالی علیه وسلم ټیک ټاک پوه شوئ